باغ چوک کې موجود یم او تاسو به دا د منګورې کوم خوړ چې دی سهار به تاسو دې منظر لیدلی و چې ډېر زیات تیز و ډېر زیات په وریج کې و ډېر زیات تباهي کړې ده خو ویلی کېږي مشران دغه و چې د سوات چې کوم مختلف علاقې دي جامبل کوکارۍ او مرغوزار کم غرونه چې دي په هغې کې د بجلۍ تندر راتاو شوی د هغې وجې نه سیلاب چې کوم دی په راغی او مختلف ځایونو کې کمې خوړونه چې دي په هغې کې د سیلاب هغه بهاو چې دی هغه ډېر زیات تیز شو او دغه شانتې ډېر زیات نقصانات یې کړي دي او که دا خوړ تاسو اوس وګورئ نو الحمدلله بارانو سلسله هم لږه رکاو شوي ده نو په دغه وجه باندې که اوس وګورو نو د اوبو په هغې سیلاب د اوبو په هغې دغه کې بهاو کې لږ کمی راغلی دی خو نقصانات یې ډېر زیات کړي دي د سوات په اسلب او دغه شانتې کم ها کې سټیډیم چې دی یا داسې نور هوټلې دي مکانات دي د که دې سر ته تاسو وښیي نو سوراب خان چوک نه دی خو چې کوم بیا چوک شروع کېږي مکان باغ طرف ته چې راوتی دی هغې ځای کې هم ډېر زیات نقصانات کړي دي نقصانات ډېر زیات شوي د انتها شوي دي او کم سیلابه خطره چې وه الحمدلله هغه اوس ختمه شوه خو بیا هم خلک په یاره کې دی او په ترحه کې دی او په سوشل میډیا باندې موږ وکتل چې بعضې خلک دغه خبرې وکړي چې دا انکروچمنټ شوی دی خلکو خوړونه قبضه کړي دي په هغه وجه باندې خوړ تنګ شو سیلاب خطره چې دا دغې نه هم تیزه شوې ده دلته اساسه ملګري مشران موجود دی هغو نه هم تپوس کوو چې هغو په دې حواسه شوی السلام علیکم جی صاحب څنګه حال دی ښه صاحب 2010 سیلاب و هغې هم زیاته تباهي مچو کړو خو دا اوس بل شانتې ناشنا غونده سیلاب و خاص کر سیند کې سیلاب نشته خو دې خوا منګوره ټول ټاګرټ شوي ده نو څه ویل غواړئ بس دا ټول هر څه چې دي زموږ د ګناهونو د لاسه جی بس هر انسان له پکار دا دي چې هغه د الله نه ویریږو د الله یاره نه ولې د الله یاره په زموږ په زړونو کې راشي چې دا طوفانونه دا زلزلې الله په موږ ته هر قسم عذابونه خپلو خوا ده زلزلې رامنې راوستې سیلابونه رامنې راوسته بیا موږ هغه ظلم دی هغه زیاتی دی هغه ظلم دی زیاتی دی که زموږ مشران دي که زموږ کشران دي هر یو انسان چې خپل وس مطابق چې هغه ظلم کوي نو الله پاک چې موږ عملونه دغه چې به موږ الله پاک موږ فیصلې کوي که زموږ عملونه ښه شو به موږ رحم فیصلې وشي چې زموږ عملونه دغسې دا چې څه چې دي سیلابونه دي طوفانونه دي دا زموږ د خپل عملونو د لاسه دي هر انسان له پکار ده چې الله طرف ته متوجه شي الله یره توبه وباسي چې الله پاک زموږ ګناهونو د لاسه دا عذاب دا چې په موږ ناغلی الله پاک تاسو د کوم ځای موږ د پورونې یو ها پورونې ها مهرباني السلام علیکم صاحب څنګه حال دی صحتونه ښه دي د کوم ځای صاحب ها مکان باغ دغه سیلاب چې تاسو مخکې لیدلی دی ها دویم پیره ده څه وجه کېدی شي او یاره نو څه ووایم خو د عملونو زموږ په خپله د عملونو نتیجه به وي الله دې رحم وکړي الله دې خیر مخکې دې خیرات مو خیرات وکړي نقصانات هم ډېر زیات کړي دي ډېر نقصانات دي کړي روړۍ دا دي چترۍ سره د دې صندوقونو دا دوکانونه دي کورونه دي زموږ په خپله کور ته اوبه راغلي زما یو غریب ورته کرور دی بنګلادیش کې صحیح بل ګاډي صاحب ته ګاونډي دی د هغو لوښي لرګي د غریبوالۍ ټولې خراب کړي دي صحیح ډېر مهرباني ګران ګټونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې الله پاک دې په زموږ باندې خپل رحم و کرم وکړي او دغه ویلی کېږي چې آسماني بجلي راتاو شوي ده په هغه وجه باندې دا سپیسیفیک یو ځای دی دا ټارګټ شوی و منګوره خوړ په نور د سوات غاړه کوم و د سوات وینو نو هلتې د سیلاب په صورتحال نشي سیاحان بلا ججک بلا خوب هغه راتلی شي او دې نظرونو خوندونه اخیستی شي زه ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان